په وراثت چې ملاو سره ده او د مفتي عبدالشکور صاحب الله دې په ده باندې رحم وکړي دنه نه بلکې دا مینه ماته له مفتي محمود نور الله مرقده ورپاته ده او له هغې وجې ارمندې ګران دي چې بیټني په هغه وخت چې په حضرت مفتي صاحب باندې درېدلي وو چې د پاکستان ټولو نه زورور لیډر د مقابلې دپاره دلته راغلی و ذوالفقار علي بوټو او په 12,000 ووټو لیډ سره یې شکست ورکړی و نو د بیټنیو سره ما تعلق دا د دریم نسل ده چې د ما تعلق ورسره جوړ ده د ما محترمو د ګیس په حوالې سره دلته ډېر حساسیت موجود ده په بیټنیو چې او په مروتو چې خلک وایي چې ګیس افتتاح په دیرې چې ولې وسله دې سنجیده جواب دا ده چې که دا افتتاح صرف مولانا فضل الرحمن کولی بیا به راتلی بیا به بیټنو چې د افتتاح کوله خو د دې افتتاح د پاکستان وزیر اعظم کوله اخته د سکیورټي په بنیاد باندې دلته افتتاح کولو اجازت نسو میلاو نو په هغه بنیاد د دیرې چې د افتتاح وسله نور دا ډاډ تاسو ته د مولانا فضل الرحمن زوی نن دلته تاسو ته په بیټنو چې درکوي چې چا پلار له بیټنو دا ګیس نسي وړی او چې بیټنو ته یې دې ګټه نه ورسېږي بیا په کار ده چې دا کمنۍ له دغه جې وکاږو او دا دې ورولو اول به د دې فایده بیټنو ته میلاو کېږي بیا دلته آباد په دې ضلع چې ټوله قومونه دي ګاونډان مه دي تربرونه مه دي مسلمانان ورونه مه دي بیا هغو ته د دې فایده ورکوو نو په دې حوالې سره دی بیټني بالکل مطمئن اوسي چې دو یتیمان دي یا د دو مجلس کولو وال څوک نسته الحمدلله جمعیت علما اسلام داسې یو سیاسي قوت ته په دې وخت چې په یوې صدا باندې د پاکستان تمام ایوانونه سنیږي نو زه به انشاءالله په هر میدان چې در سره ولاړ یم که د ګیس په حوالې سره د تاسو حقوق دي که د امن و امان په حوالې سره په دې علاقې چې مسایل دي د موږ ورونه نوجوانان په تورو شپو په ورځو باندې داسې ورک سي چې د مړه او زمدي پته یې نه لګېږي موږ د یوه او د دوو کورو خبره نه کوو موږ د پوره قوم خبره کوو چې موږ داسې یو مجلس خلاص کړو حکومت سره چې سبا د تا او د موږ ورور له دې مځکې نه داسې نه غایبېږي چې ته نه یې په خبر نو دا ټول مجلسونه سنجیدګي غواړي وقار غواړي نن چې جمعیت علما په مقابلې چې کوم خلک دلته راغلي دي یو طرف ته غیر سنجیده سیاست ته د شکنجاو سیاست ته درونوالی نسته پچې پښتو نسته پچې اسلام نسته پچې او دوم طرف ته د سرمایهدارو سیاست ته چې خپلو کاروبارو تحفظ دپاره نن دلته راځي پیسې لګوي په پیسو په بنیاد باندې ووټونه اخلي تاسو ورته ووایو چې په پیسو په بنیاد څوک ووټ واخلي دا به سبا قوم ته ګټه ورکوي دا به خپل جان ته ګټه ورکوي دا سرمایه دا جان پاره لګوي چې سبا په دغه سرمایې په بنیاد باندې دا نورې ګټې ترلاسه کړي نو جمعیت علما اسلام د یو فرد نام نه ده د یو سړي نام نه ده دا یو جماعت ته او دا د ټولو انسانیت جماعت موږ چې نن دلته ولاړ یو خپل ووټر سره مخامخ یو مجلس ورسره کوو موږ دا هم وایو چې که څوک موږ ته ووټ نه کړه که د قوم سره یې تعلق وي په موږ یې حق وي موږ به هغو ته د دوه حق وررسوو او یوه خبره دا ده چې شیخ الحدیث مولانا محمد انور صاحب الله دې ده ته ډېر لوی عمر ورکړي
د تاسو صوبایي اسمبلۍ امیدوار ده. پرون یې بیټنو ته وویله چې اولنی فنډ به زه بیټنیو ته راوړم. نو ما ورته ویله چې زه به خپل طرف نه یوه اضافه وکړم چې د قومي اسمبلۍ امیدوار ول فنډ به دلته راځي ممبر ول او ټیکېداران به دا بیټني چې سبا بیا دا نه وایي چې ټیکېدار کار نه کوي. نو دا موږ سپین صفا مجلس ته په پښتو چې مو درته وکړه چې تاسو جمعیت علما باندې اعتماد وکړو. انشاءالله دا وطن به مو داسې ابادیږي چې خلک به یې مثالونه ورکوي چې سب ډیویژن بیټني خو یو داسې علاقه ده چې مثال یې په پوره پاکستان کې نشته. تاسو د مځکه دوره ودانه ده چې تاسو د چاته د فنډونو د پاکستان حکومت ته خواست مه کوو بلکې دا خپل کور اوس په خپله باندې آباد کو. الله مو قدر کړې ده، دا موقع مه ضایع کوو. الله تعالی دې تاسو ته ډېر عزتونه درکړي. خدای دې په دې علاقه